وینئ چې دلته جوړ دی کوټوار سره دا آفتاب خان جوړ او دا هغه ورځ کې منظور کړی چې کومه ورځ کې دی چیف منسټر یا به چیف منسټر یا دا ګریډ چې کوم دی دا بل چا نه دی جوړ کړی دا د ګیس پایپ لاین چې پورا د دې شوقدر په لاره تللی دی هغه 400 سره ملو شوی دی دا آفتاب خان کړی ما ته د پی ټي آی خو اوس راغلی دا خو زما خیال دی دا سنته ده هغې خو لا پرتوګ هم نه دی اغوستی خو زه هرې پارټۍ ته چې کوم دی چیلنج ورکوم که هغه د نون پارټي ده که هغه د مولانا فضل الرحمن پارټي ده او که هغه اے این پي پارټي ده زه په خپله په این پي کې پاتې شوی یم او په دې وجه دې وتی یم چې چا چله به کارونه نه کول ټول جیبونه به یې ډک زه چیلنج ورکوم هر یو یې پارټی یم زه پیپل هم چیلنج ورکوم چې آفتاب خان په خپل ذات کې داسې ډېر چیف منسټران د پیپل نه راغلي دي خو آفتاب خان چې په خپل ذات کې کم کم کارونه کړي دي نو پکار ده چې موږ هغه کارونه په ګوتو کړو چې دا کارونه یې کړي دي هسې چې کوم دی یو ځان به را مخکې کړي ستاسو شیرداد ګډه کې یاد هم شي په الیکشن کې نو ټرانسفارمر خراب و او هغه ټرانسفارمر چې کوم دی موږ ټیک کولی شو موږ باقاعده هلته ولاړو موږ سبا سره څوک ولاړو ستا ولاړو دغه دی ته ولاړ او نورعالم چې ما سره ټګي کړې ده په الیکشن کې الیکشن یې رانه په غلا ګټلی و نورعالم غوندې سړي چې کوم دی ما پسې هغه ته ما سوال جواب وکړو هغه فوراً چې کوم دی هغه ټرانسفارمر لګاو او دې کې پی ټي آی والا راغو جلسه او شور او غورب هغه هر څه دس نس نو د پی ټي آی کار چې کوم دی د ورانۍ کار دی د فتنې کار دی د شیطان کار دی د ظلم کار دی د دروغو کار دی هغه پورې خو په دې کې ثابت شي دا تاسو ټول پېښور زمونږ د پارټۍ دپاره بلکل نوی دی زمونږ پارټي پېښور ته راټوله شوې ده زه به حقیقت وایم مونږ ته د تنظیمونو ضرورت دی مونږ ته په دې کلو کلو کې د تنظیمونو د خپرولو ضرورت دی او زمونږ تاریخ د آفتاب خان او د سکندر خان تاسو ته پته دی او د سکندر او د آفتاب خان نه وړاندې شهید حیات محمد خان چې کوم دی د هغه کوم تاریخ و هغه هم مونږ ته پته دی چې کم کم کارونه یې کړي دي نو اوس به مونږ سره تاسو یو منډه وهئ په دې وخت کې مونږ تاسو رسې کولی نه شو ځکه چې مونږ مونږ سره هېڅ نشته زمونږ ناظمان هم نشته مونږ نه الیکشن هایجیک شو ما دا الیکشن ګټلی و تېر 2018 کې ما ګټلی و ریکارډ راته پته دی خو تاسو ته پته ده چې باخامې شو نو پیریان دیوان راغه دې په دې کور کې بند کړم زموږ ایجنټان یې وشړل او چې دې بوجا یې بدلې کړي دا نه چې وشړې په هغه بوجا یې د سره بدلې کړي او هغه چې کومې اصلي بوجا یې وي نو دا هیډ کوارټر دی یا د جیرکو دا کالج نو سهار چې کوم دی خاکروب راغو نو دا هغه بکسو زمونږ د اصلي د بکسونو هغه سیلونه چې کوم دی هغه جارو کول نو پرنسپل به خبر شو نو پرنسپل رامنډه کا هغه سرکاري ملازم و چې د بندامه نشم نوکري به خراب نشي هغه ټول هغه سیلونه را جمع کړ هغه ته اور ورته کوه ډسټرای هغه سیلونه د بازان ته سوړیو او ما ته هغه مینه ټول کوټه وی دلته نشي راځي ولې چې دی غزه بیا پرې شو چې ته به نه راځي دنه نزي دنه پرې نو خو د مغسلونه ما ولید انت حل شو اوس به ان شاء الله ما خلکو اخ پیمانه دي دا سړی د غاړې هار دی خبره دی نه پوهېږي دماغ د ده نشته نو د
دته خو دماغ تر دې حده ورسېشته چې هلکه ته هغه ځای نه حکم کې او بل سړی د کار او بس د چیف منسټر هم کار ته نه پرېږدي هغه ځای نه بس خبره وکړي هلکه یو سړی کار ته پرېږده که نه نو هغه ورځ یو عدالتي سړی راغلی و زما څه کیس کې هغه دا معلومول کو چې یاره زمونږ دا ولي چې کوم دي دا شکایت شوی چې اشرف بابر ولي خرابې کړي دي اوس یو سړی دا هغه خوا نه زمیندار هم نو لښکر یې بله نو هغه سرکاري سړی تپوس کوي چې تا له اوبه راځي نو وایي صاحب ته زمیندار نه یې وایي که اوبه نه وي نو د ټول نه زیات اوبه خو لښکر راکاږي بوجھے بلکې رشکا د رشکې تخم هم چې کوم دی سړی په اوبو کې ورچوي نو داسې حل دی دا سیاره چې کوم دی زمونږ د پاټۍ او زمونږ د سکندر خان دا دا درسره وعده کوو نن راسره تاسو منډه ووایئ تنظیمونه برابر کړئ خواره شئ نورو کلو کې هم تنظیمونه کوشش وکړئ چې نورو کلو کې هم جوړ شي تاسو سره کلي شته زړه راسره شته پوه شوئ دا ټول سره ځایونه شته نږدې نږدې کلي پیر کلي سره شته تنظیمونه به جوړوئ سکندر خان به راغواړئ ټوپۍ به په سرئ او هم مخ په وړاندې روان نو دا زه اخره کې صرف دا نه ووایم چې تاسو کم از کم زما سترګې اوچتې کړئ ما ته اوس څوک پیغور نشي کولی چې اشم بابره ته خو ډېر ذات ته سوې تا چېرته یو تنظیم جوړ کړو نو تاسو زما سترګې اوچتې کړئ انشاءالله ماله دې الله ژوند راکړي او وس راکړي غیرت به درسره کوو او دې نه پس ستاسو اجازه دي زه به سکندر خان ته ووایم چې خپلې خبرې وکړي